یو خو عمران خان چې قوم سره کومه وعده کړې ده چې زه مطلب دا دی نارو نه الم چې زه نارو نه الم اوس که په رټن پام کې ته مطلب دا دی مطالبې ورکې او په هغې کې دا وي چې عمران خان سمیت سمسانه سیاسي قیدیان چې کوم دي دا د رها کړي شي نو دا یې نارو ده. که ته مطلب دا دی چې وایې چې یاره د 9 مئی یا د 24 25 26 نومبر چې کوم واقعات شوي دي د دې جوډیشل انکوایري وشي نو آلریډي مطلب دا دی همدغه سیاسي جماعت سپریم کورټ ته تللی دی او په دې کې یو تاریخ هم شوی دی دا د کوټ مسله ده. نو په دغه بنیاد مطلب دا دی چې په رټن پام کې ځکه نه راولي چې یو خوا بیا خپل ورکر د که هر څه خو پي ټي آی ورکر یو دا دی دغه چې بیا خپلو لیډرانو ته هم وایي چېرې تاسو خو دا وعده کړې او نن د خپلې وعدې نه ولې رستو کېږي نو یو په دغه بنیاد نه کېږي. بل حکومت نه هم دا خار پار کوي چې هسې نه موږ حکومت له په رټن پام کې معاهدې ورکړې یا خپل ډیمانډ مطالبې هم ورکړې او هسې نه پبلک نه شي نو دا یو حقیقت دی چې حکومت په پبلک کوي په دې چې یاره دوی زموږ نه دا ډیمانډ وکړو او د دوی چې کوم ډیمانډ دی نو هغه حکومت سره اختیار نشته. نو سره مطلب دا دی د کمیشن اختیار شته په هغې کې مرکزي رول دی د سپریم کورټ په رهایه کې چې کوم دی نو مرکزي کردار چې کوم دی نو هغه د عدالتونو دی. حکومت دغه ریلیف ورکولی شي چې د حکومت کوم وکلاوي یا د نیب وکیلي یا د اف ای دا د حکومت ادارې دي نو همدا هم د ریاست وکیلان شو د حکومت وکیلان شو ځکه چې د وخت کې کم پرایم منسټر دی یا د کوم ډلې کوم اتحادي جماعت حکومت دی نو د ادارو دا سربراهان چې کوم دي نو همغه وزیر اعظم ته یا مطلب دا صدر ته یا پارلیمنت ته جوابدeh دي. نو هم د دوی په هدایاتو به حکومت بیا دا نرمي کوي چې ریلیف په ورکوي نو ریلیف په دغه شکل کې کیدی شي چې هغه سرکاري وکیل به مطلب دا چې عدالت کې ورته لار پرېږدي خو ډایرکټ داسې نشي کېدی نو په دغه وجه دوی خپل مطالبات چې کوم دي نو هغه هم په رټن پام کې نه ورکوي چې مذاکرات او لیکل نه ورکوي که نه او یو کال زخلو چې کالران څه وایي نو دویمه شعبه کې ما وی چې زه په دویمه شعبه کې زه کالونه واخلم دې شعبه کې صرف تاسو سره خبرې اترې وکړم خو بیا خو م یو کال علم خلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جناب څوک کوم دی نه رسول خان علي خبرې کوم دواړو ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه دا وایم که نه جی جی د فرض جرم ولګي که نه او نو هغه ولې کله یو تاریخ ورکوه کله بل که د دې ډیل سدا رسته کېږي دا جاجان چې رسته کوي دې ډیل سې رسته کوي که څنګه چل دی ده باندې خو بدله دغه راغی او هغې ټیم یې ورکړو که نه اوس یې بیا ورکړو نو یا دې په عدالت یا دې رها کړو یا دې جرم پې ولګوي خو مونږ وایو چې دا ولې رسته کېږي چې چل خو پکې دی دغه د شک من راځي هغه خو توپان صاحب خبره وکړله که نه چې لږ هغه څه سوال راځي خو دغه لیکلو ته خبره بنده ده چې څه داسې خبرې ترې کېږي خو لکه دا عدالتونه او ملیټري عدالتونه که نه نو فرق یې پکې وښودو که موږ وایو چې بس اوس خدای پاک دې موږ چې خبرې کامیاب ښې دي. سید رسول خان صاحب دغه پوښتنه کومه که 19 کسان چې ارمیچي پرېښودل که نه او بیا په سیمخوز کې استقبال کېږي نو څه وایې په دې نو خو دې وګوره که نه د حکومت د چې دی که نه چې تا پرېښود او تا ته وویل چې موږ بېګناه او معافي غواړو که نه بیا به نه کوو او بیا راوځي هغه بیا هغه مخروش یو ټوپک رواني خل ولي نو هغه خو بیا نیول پکار دي که نه هغه بیا نیول پکار دي او چې کومې سرغونه دي یا چا دا پلان جوړ کړی دا غواړي چې هغوی له هم سزا ورکړي نو خو هغې خو ګوره سربده خو له شاباشي ورکړي تحصیل کړي چې پیسې ورکړي دغې ورکړه هغه خو نیول خو دا سربران نیول پکار دي. صحیح صحیح صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام.